بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، ما ته مختلف دوستانو مریضانو مختلف سوالونه را لېږلي دي د شوګر متعلق چې موږ ته د دې متعلق لږ ووایې. نو نن زه په دې ویډیو کې کوشش کوم چې هغه چې کوم سوالات ما ته راغلي دي د هغې سوالات په اسان ژبه کې لږ جواب ورکړم او امید دی چې انشاءالله د دې سوالات جوابات سره به تاسو ته هم د دې کافي معلومات وشي. سوالونه خو ډېر زیات شوي دي، خو زه به د هغې یو 5 په ګروپ کې تقسیم کړم. لومړی سوال چې زما نه شوی دی هغه دا دی چې شوګر څه ته وایي یا شوګر څه بیمارۍ ده. نو خویندو ورونو، شوګر چې دی هغه بیمارۍ دی چې په کوم کې په بدن کې د شوګر یا د بلډ شوګر لیولز یو خطرناک حد نه ډېر زیات شي. موږ چې کله کاربوهایډریټس خورو یا کله موږ دا شوګر څیزونه خورو، خواږه څیزونه خورو، نو دا بدن کې وړوکي وړوکي څو کې پارټس کې تقسیم شي، هغې ته شوګر لیول وایي. او چې کله دا د کولمونه جذب شي نو په شوګر کې شوګر یو لیول جوړ شي او بیا د دې شوګر استعمال دپاره د وینې نه د مختلف اعضا د بدن مختلف حصو ته د نقولو دپاره انسولین پکاري. نو بدن دا معدې د رستو یو عضو دی، یو ارګن دی چې هغې ته پنکریاز یا اردو کې لبلبه وایي. نو هغې نه انسولین خارجېږي او دا وینه کې راشي او د ټول شوګر چې دی هغه بدن کې مختلف ځایونو ته د مسلز ته نور ارګنز ته هغه دننه رسوي او هغې کې دا شوګر استعمال شي. شوګر په بیمارۍ کې چې دی یا خو دا انسولین بدن کې جوړېږي نه چې هغې ته ټایپ 1 ډایبیټیز وایي، یا د انسولین جوړیږي خو په نارمل طریقه بلکې ډیر زیات په طریقه جوړیږي، خو دا انسولین شوګر د وینې نه مختلف ارګنز یا اعضا ته دننه کولی نشي، یعنی دا انسولین چې دی دا افیکټیو نه یا دا خپل کار نشي کولی. نو ډایبیټیز هغه بیماری ده چې کومه کې د وینې کې شوګر لیول خطرناک لیول پورې زیات وي او زیات پاتې وي، او وجه دا دی چې دا انسولین یا خو بدن کې جوړیږي نه یا انسولین جوړیږي خو هغه خپل کار نشي کولی. نو چې کوم مریضانو کې انسولین نه جوړیږي هغې ته ټایپ 1 ډایبیټیز یا انسولین ډیپنډنټ ډایبیټیز وایي، او کومه کې چې انسولین جوړیږي خو کار نشي کولی هغې ته ټایپ 2 ډایبیټیز وایي، نان انسولین ډیپنډنټ ډایبیټیز وایي. په دنیا کې د نان انسولین ډیپنډنټ ډایبیټیز د ټایپ 2 ډایبیټیز مقدار ډېر زیات دی. که موږ 10 کسان والو نو 10 کې چېرته یو کس چې دی هغه انسولین ډیپنډنټ وي او 9 کسان انسولین نان ډیپنډنټ. دا ولې جوړیږي، څنګه دا کیږي، په دې بیا وروسته چې خبرې وکړو. فلحال زه د هغې سوالات جوابات در کوم چې کوم زمانې شوي دي. دویم سوال چې دی یا دې سره ملته جلته چې کوم سوالات دي هغه دا دی چې دا شوګر بیمارۍ که د چا وي نو هغه ته څه پیچیدګۍ کیدی شي. دا هم ډېر اهم سوال دی او د دې جواب به زه داسې درکړم په اسان الفاظ کې چې چونکې د کله چې په وینه کې د شوګر لیول ډېر زیات وي نو د دې له وجې نه د بدن په مختلف اعضا باندې د دې مضر اثرات کېږي. او که موږ یادولو دپاره لږ په دې سوچ وکړو یا دا یادون داسې به یادولی شو چې بره د سر نه شروع شه نو فالج، دې کسانو ته د فالج سخته خطرې شوګر کې فالج کېدی شي که شوګر کنټرول نه وي. بیا سترګو باندې ډېر مضر اثرات راځي، نظر تللی شي، سړی ړندېدی شي او دې ته ریټیناپتي وایي. بیا لاندې راشئ زړه کې د هارټ اټیک ډېر چانسز دي. بیا لاندې راشئ ګردو ته، د ګردو د فیل کېدو ډېر چانسز دي. لاندې خپو ته لاړ شئ نو د خپو کې زخمونه راځي، که زخم راغی نو هغه ټیکېږي نه، هغې ته ډایبیټک فوټ وایي او خدای مکړه د خپې د کټ کولو نوبت راځي. دې نه علاوه چې د سرمنه باندې زخم وغیره راتلی شي هغه هم هغې ته د ډایبیټیز ډرماپتي وایي. دې نه علاوه د چې کوم نروز دي د هغې باندې مسله راځي، دې کسانو د خپې لاسونه سوځي، کمزورۍ راتلی شي، په یخ په ګرم نه پوهېږي. نو دا ټولې مسلې چې دي د شوګر مریضانو ته راتلی شي. دې نه علاوه د شوګر مریضان چې دي د دې کې د معدې مسله کېدی شي، د دې کې چې دي د مردانه کمزورۍ راتلی شي. دا ټولې خبرې شوګر سره ریلیټډ دي او شوګر سره متعلقه دي. نو دا ټولې پیچیدګۍ چې دي د شوګر بیمارانو ته کېدی شي. نو دا خو د دویم سوال جواب شو چې د شوګر بیمارۍ کې کومې پیچیدګۍ کېدی شي. دریم سوال چې ما نه شوی دی هغه دا دی چې دا شوګر علاج څنګه کېدی شي، یا د شوګر چې چاته وي هغه به علاج څنګه کوي، یا د هغې علاج څه طریقه ده. نو د شوګر علاج درې غټې حصې دي.
لومړنی څه چې دا هغه پرهیز دی، دومې څه چې دی هغه فزیکل اکټیویټي یا ایکسرسایز دی، او دریم چې کوم دی هغه ستنې دي یا ګولۍ دي. پرهیز چې دی دا خو بنیادي شی دی، او د څه څیز نه پرهیز مختصر به تاسو وایم، ما په دې باندې تفصیلا یو بله ویډیو جوړوم او سره تصویرونو پکچرز ټول به تاسو سره زه شیر کوم. او چې کوم څیزونه د شکر په مریضانو مکمل بند دي هغه د چیني او ګوړه چې څه استعمالیږي یا مکمل بند دي. یعنې کوم څیز کې چې چیني استعمالیږي، چای شوه، خواږه څیزونه شو، مټیانې شوې، د کور کې خواږه خوږ ډش یا سویټ ډشز جوړیږي چې کومه کې چیني او چای دی هغه به شوګر مریض نه استعمالوي. نمبر 1. دویمه بیکري څیزونه، مټیانې دا هم شوګر مریض باندې بند دي. په میوو کې فروټ کې چې راشي لکه خواږه میوې لکه انګور شو، د کجوره شوه یا خوږ ام شو، دا خو خاص طور باندې مندي. انار شو دا پې منې دی، ټیک شو. داسې چې دی ګبین دی دا پې منې دی، ټیک شو که نه. ښه که چا ډېر شوګر ته زړه کېږي، خوږو څیزو ته زړه کېږي، نو شوګر فري مټیانې هم میلاویږي. دې نه علاوه چې دی خوږې ګولۍ یا سوکرال پاوډر یا د کنټرل ګولۍ میلاویږي، هغه د دې په ځای استعمالولی شي. دې نه علاوه سیکنډ دا دی چې ریګولر باقاعدګۍ سره ایکسرسایز یا فزیکل اکټیویټي ډېر ضروري ده. ٹھیک شو. کم از کم د شوګر مریضانو ته پکار دی چې روزانه کم از کم نیمه ګنټه 40-45 منټ دی خپل واک کوي، دی خپل ریګولر اکټیویټي کوي. دا نه چې د پهلواني کوي یا د گیمز کوي، لږ تیز واک، برسک واک، بار لان کې، چرته چمن کې، چرته بار په هوا کې، دا ډېر ضروري دی. جیم هم کولی شي، خو جیم نه زیات ښه دا دی چې دی لږ بهر اوپن ایر کې دی واک کوي. هفته کې کم از کم 15 ورځې، دا ډېر امپورټنټ دی. او دې نه پس چې دی بیا عموما موږ د ټایپ 2 ډایبیټیز ما تاسو ته ووایي چې دا ډېر زیات دی، نو موږ ګولۍ شروع کړو او شوګر مریض هغه ګولۍ خوري، باقاعدګۍ سره ګولۍ خوري. څه ګولۍ په نهاره وي، څه ګولۍ ډوډۍ نه پس وي. هغه ډاکټر تاسو ته وایي چې تاسو آیا د نهارې والا ګولۍ دي یا ډوډۍ نه پس ګولۍ دي او په کوم ټایم به خورئ، هغه باقاعدګۍ سره خوړل پکار دي. کله نه کله ګولۍ کار نه کوي، نو بیا موږ ورسره انسولین ملګري کړو، نو ګولۍ او انسولین دواړه هم کېدی شي. او کله داسې وي چې موږ د شروع نه انسولین شروع کړو، یا خو دې کسانو کې انسولین ډېره کمې وي، یا د دې شوګر دومره لیول پورې های ښکاره شوي وي چې هغې کې د انسولین ضرورت پکې خامخا راځي. نو چې ډاکټر تاسو څه ویلي دي دا به تاسو باقاعدګۍ سره خپل دا دوايانې استعمالوئ. آیا چې هغه انسولین لیکلی دی، چې هغه ګولۍ لیکلی دي او په کوم ټایم یې لیکلی دي، دا به تاسو باقاعدګۍ سره استعمالوئ. شو. څلورم چې کوم کوېسچن راغلی دی هغه یا داسې ملته جلته څو کوېسچنې دي، هغې کې یو هغې دا دی چې د شوګر علاج ټارګټ څه دی. یعنی که موږ شوګر علاج کوو چې مریض کې د هغه ټارګټ څه دی چې موږ به دا ټارګټ اچیو کړو، نو موږ وایو چې دا شوګر از کنټرول. نو دې کې درې قسمه مین ټیسټونه دي، هغه په وینې باندې کېږي. یو خو دا دی چې هغې ته هغه ټیسټ موږ 3 یا 4 میاشتو پس کوو، او هغې ته موږ HbA1c وایو. څه؟ HbA1c. او هغه موږ ته وایي چې د تیر 3-4 میاشتو کې د دې مریض شوګر لیول څه. نو HbA1c لیول که د 7% نه کم وي، 7% نه کم وي، نو موږ وایو چې دا شوګر کنټرول حالت کې دی، دا شوګر کنټرول حالت کې دی. او دویم ټیسټ چې دی هغه د په نهاره باندې شوګر ټیسټ کېږي چې هغې ته فاسټنګ بلډ شوګر وایي. فاسټنګ بلډ شوګر، فاسټنګ څه ته وایي چې کس سهار یې پاڅېدو، ناشته یې نه ده کړې، خوراک یې نه دی کړی، او 6 غنټې 7 غنټې نهاره دی، هغه ټیسټ وکړو، نو هغې ته وایي فاسټنګ بلډ شوګر لیول. او د فاسټنګ بلډ شوګر لیول چې دی دا د 130 ملي ګرام نه کم پکار دی. ٹھیک شو. یعنی 130 نه کم پکار دی. او دریم ټیسټ چې دی چې کوم میاشت کې یو ځل لازمن کول پکار دی، د فاسټنګ بلډ شوګر هم په میاشت کې لازمن یو ځل کول پکار دی، هغې ته وایي رینډم بلډ شوګر. یعنی یو کس خوراک کړی دی، هغې نه 2 غنټې پس شوګر وکړو، دا 180 ملي ګرام یا 180 ملي ګرام نه کم پکار دی. نو که د یو مریض فاسټنګ بلډ شوګر د 130 نه کم وي، دا رینډم بلډ شوګر 180 نه کم وي، او HbA1c لیول چې دی دا د 7% نه کمی، 9% نه کمی، مطلب دا دی چې د 10 سړي شوګر چې دی دا کنټرول حالت کې دی، د دې مریض شوګر کنټرول حالت کې دی. او چې کومه پیچیدګي یره وي د شوګر مریض ته، هغې چانس ډېر کم دی. او که چا کې پیچیدګي جوړه شي وي، نو هغه به ورو ورو هوپفully یا به سټاپ شي، نور به زیاتېږي نه،
او یا به دا امپروو شي او که زیاتېږي نو په سلو سپیډ باندې به زیاتېږي. نو زموږ ټارګیټ دا دی. ټیک شو. دې نه پس چې بل کوم موږ نه تپوس شوی دی زما نه هغه دا دی چې د شوګر مریض به ډاکټر ته کله کله راځي. یعنی شوګر مریض ته کله پکار دی چې د ډاکټر ته راځي او خپل چیک اپ وکړي. نو دې کې دوه قسمه ویزټس کېږي. یو خو روټین ریګولر فالو اپس ویزټ کېږي چې کوم هر 3-4 میاشتې پس ډاکټر تاسو راغواړي، هغه ستاسو معاینه وکړي، ستاسو بلډ پریشر وګوري، ستاسو وینې شوګر لیول وکړي، HbA1c لیول وکړي، نور تپوسونه وکړي آیا نور څه پیچلتیا خو دې شته نشته. هر شپږ میاشتو پس د سترګو معاینه کوي، کال کې یو ځل یې تاله ECG وغیره کوي، نو دا یو متیازو ټیسټ وکړي، دا جنرال چیک اپ وکړي، خپې وګوري چې آیا تاله څه پیچلتیا خو جوړېږي نه یا جوړېدو راخو نه ده. ځکه که پیچلتیا د جوړېدو والا وي نو بیا به د هغې علاج کوي، تریاک به کوي چې پیچلتیا نه ستا بچ وساتي. ټیک شو. دویم داسې دی تاله څه ایمرجنسي وشوه، خدای مکه څه غنودګي راځي، بېهوشۍ غوندې در باندې راځي، بېهوشۍ دورې در باندې راځي، یا خدای مکه چې ته فالج در باندې راغی، یا نظر دې لاړو، نظر دې کمزوري شو، یا خدای مکه په زړه باندې څه درد راځي، یا تا ته یې چې زړه ضرورت راغلی دی، یا نور تشو امتیازو کې مسله راغله، څه وینه پکې راغله، یا پښو کې چېرته زخم راغی جوړېږي نه، یا په سمنه دانې راغلې نه جوړېږي. نو دا داسې وجوهات دي چې د وجوهات دپاره به تاسو د خپل چې کوم اپوینټمنټ ډیټ دی هغې نه به مخکې ډاکټر ته ځئ. متخیل به چې ډاکټر صاحب زما کې دا پیچلتګي راغلې ده، آیا دا د شوګر سره خو تعلق نه دی؟ ځکه که دې پیچلتګۍ شوګر سره تعلق وي نو هغه به دې دپاره ستاله څه ټیسټ میسټ وکړي، تاله به څه ټریټمنټ چینج کړي، دوی به څه لږ چینج کړي چې دا پیچلتګۍ زیاته نه شي. ځکه که دا پیچلتګۍ زیاته شوه نو خدای مکړه داسې مرحله راتلی شي چې بیا د دې علاج ممکن نه. نو ناظرین خویندو ورونو، د 15 مین سوالات ما نه شوي چې شوګر څه ته وایي. نو هغه ما تاسو ته وایي چې شوګر هغه بیماری ده چې کومه کې د شوګر لیول په وینه کې ډېر زیات وي او هغې له وجې نه مختلف پیچلتګۍ کېږي. د دویم سوال چې د شوګر کومې پیچلتګۍ دي نو هغه پیچلتګۍ که بر نه شروع کړو، فالج دی، په سترګو اثر دی، په زړه باندې زړه دوره ده، ګردې خرابېدل دي، خدای مکړه د خپو کې زخم راتلل دي، الله په سرمنه کې مسلې کېږي. نو دا ټولې پیچلتګۍ د شوګر مریض ته کېدی شي شوګر کنټرول نه وي. او د دې پیچلتګۍ نه به څنګه بچ کېږو؟ آسان حل دی، شوګر کنټرول ساتئ، د پیچلتګۍ نه به تاسو بچ شئ. بیا د شوګر علاج څنګه ممکن دی؟ د شوګر علاج چې دی یو خو پکې لازمي خبر ده چې پرهیز به کوئ، دویم خبره چې باقاعدګۍ سره به ورزش کوئ، او دریمه خبره چې ډاکټر صاحب تاسو کوم علاج لیکلی چاهے ګولۍ دي چاهے ستنې دي هغه به تاسو باقاعدګۍ سره خورئ، پرېږدوئ به مه. او چې کله ستاسو خپل شوګر کنټرول شي نو ګولۍ به نه پرېږدوئ چې بس علاج پرېږدوه ځکه زه خو ټیک شم. دا علاج شوګر دی کنټرول شوی د ګولو په زور دی، د ګولۍ دې پرېښودې دا بیا بېقابو شي. لکه ستا ځناور دی هغه تړلی دی، په پړي دې تړلی دی، هغه څه نقصان نه کوي، خو که تا پړی کلاو کړو هغه به ځي څه نقصان به کوي، دغسې به ستا شوګر تاله نقصان درکوي. بیا د سوال چې څلورم چې د شوګر ټارګټ څه دی؟ نو 3 مین ټارګټس دي. میاشت ټیسټ کېږي، فاسټنګ بلډ شوګر دی، د هرې شوګر هغه 130 یا 130 نه کم پکار دی، د ډوډۍ نه پس یا رینډم بلډ شوګر هغه 180 یا 180 نه کم پکار دی، او هر 3-4 میاشتې کې HbA1c لیول چې هغه د 7% نه کم پکار دی. که ستاسو شوګر لیول په دې لیول دې نه کم وي، دا ټارګټ اچیو وي، نو ستاسو شوګر کنټرول دی او ستاسو ته پیچلتګۍ انشاءالله یا خو به کېږي نه، که کېږي ډېر لیټ به کېږي او په کم مقدار کې به کېږي. او آخري سوال چې ډاکټر ته کله راتلل پکار دی؟ نو دا یو خو روټین ویزټس دی چې هغه 3-4 میاشتې پس به تاسو خپل ډاکټر ته ځئ، هغه سره خپل فایل ساتئ، او یا دا دی خدای مکړه چېرته څه دا پیچلتګۍ راغلې چې ما تاسو ته ووایي څه ایمرجنسي جوړه شوه نه، هغې ایمرجنسي دپاره به تاسو ډاکټر ته راځئ او هغه به ستاسو چیک اپ کوي. نو ناظرین په دې سره به زه اجازت غواړم، امید دی چې نن په دې ویډیو کې به ما نه چې کوم مین سوالات شي هغې سوالات ما تاسو ته جواب درکړو. امید دی چې چا شوګر مریض وي هغه به هم پوه شوي چې زما ته د شوګر کومې 15 خبرې دي چې هغې به زه خیال ساتمه، یا 15 سوالونه دي چې هغې به زه جواب ځان ته لرمه. او که چېرته تاسو یاران دوستانو کې خپلوانو کې شوګر مریض وي هغې ته هم چې دی دا ویډیو مو ښوئ، دا نالج هم ورله ورکړئ. او که دې سلسله کې تاسو ذهن کې نور سوالات راځي نو هغه هم تاسو چې دی د دې ویډیو په کمنټس کې کولی شئ. انشاءالله په بله ویډیو کې به د هغې هم تاسو له انشاءالله جواب درکوم. په بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره زه په بلډ پریشر په حوالې باندې خبرې کوم. بلډ پریشر په حوالې ما سره ډېر سوالات راغلي دي، هغې به هم جواب درکوم انشاءالله.
هغه وخت پورې اجازت غواړم خپل ځان خیال ساتئ خپل د ځان رشته دارانو خیال ساتئ او که تاسو شوګر وي نو هغه خپلې کنټرول ساتئ خداحافظ